نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. القرآن الكريم د تفسیر اقسام جائزہ او غیر جائزہ ذکر شوی. هغه قسم د تفسیر چې هغه ناجائز دی چې هغې ته ویلی شي تفسیر بالرأي. د هغې مسله څه اقسام مختصرا ذکر شوي. بعضې علما د تفسیر بالرأي اووه قسمونه ذکر کړي. یو قسم د تفسیر بالرأي چې سړی د قرآن کریم د تفسیر اهلیت نه لري، صرف خپل سوچ او خپل فکر سره د خپل ځان تفسیر شروع کی، تفسیر باندې پیږي نه او کینه قرآن نه اول وي چې تفسیر دا تفسیر کول دا ناجایز دی. دویم قسم د تفسیر بالرأي د یو آیت تفسیر د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام او د تابعین او د غوی اقوال او افعال ښکاره معلوم وي چې د آیت تفسیر څه دی، لیکن یو سړی دغه تفسیر پرېږدي د صحابه او د تابعین او د نبی علیہ السلام او په خپل عقل سره د ځان د هغې خلاف تفسیر شروع کړي. نبی علیہ السلام صحابو نه څنګه نقل د هغې نه خلاف شروع کړي، دا تفسیر هم ناجائز دی. دریم قسم د یو آیت تفسیر د قرآن کریم د نبی علیہ السلام صحابو تابعین نه نقل نه دی، لیکن د لغت نه ثابت تفسیر دی د هغې نه خلاف تفسیر وکړي، نو دا تفسیر هم بالرأي او تفسیر ناجائز دی. څلورم قسم تفسیر بالرأي دا هم دی چې د قرآن کریم تفسیر یو سړي کې اهلیت دا نه وي چې دی د قرآن احکامات را وباسي اجتهاد سره او دی لګیا شي په قرآن کریم کې د ځان نه اجتهاد شروع کړي او مسلې را وباسي، نی پکې اهلیت د کې د دې نه او دی بیا دا تفسیر کوي په خپل علم سره چې د اهلیت د اجتهاد نی او تفسیر کوي مسائل را وباسي، دا تفسیر بالرأي هم ناجائز دی. اهل د اجتهاد نی او دی ځان اهل د اجتهاد ګڼي او مسلې راوباسي، دا تفسیر بالرأي دی، دا ناجائز دی. پنځم قسم د قرآن کریم احکامات آیاتونه چې کوم متشابهات نه دي، ورسوم انشاءاللہ دا آیاتون تفصیل لازی چې قرآن کریم کی آیاتون درې قسم دي، محکمات متشابهات بیا دو قسم. نو دغه متشابهات چې د هغې علم هیچا ته د الله نه علاوه معلوم نه دي او دی داسې تفسیر د متشابهات وکړي په درجه د یقین کې چې دا معنی دا حقیقت کې الله ته معلوم مخلوق ته پته نه، دا تفسیر د قرآن کریم د آیاتونو د متشابهاتو دا هم تفسیر بالرأي او دا ناجائز. شپږم قسم تفسیر په قرآن کریم کې الله رب العالمین عقل او فکر ته اجازت ورکړي چې دې ځای کې تا ته د خپل سوچ او د فکر اجازت شته، او هغه کې مفسرین یو تفسیر د قرآن او د سنت او د لغت او د اجتهاد مطابق کړي،
دی هغه ټول پرېږدي او په خپل سوچ سره لګیا شي وایي زما دا تفسیر دی هغه ټولو ته غلط وایي صرف خپل ته ټیک وایي نه اگر چې دی وایي دا تفسیر کوم لیکن دا ناجایز دی دا حرام دی اوم قسم تفسیر بالرأی دا قرآن کریم دا سے تفسیر کول چې د امت مسلمه د اتفاقی اصول او داغي دا عقاید خلاف تفسیر نو ګر کدی وي چې رسیدل سړی لیکن دا بنا جایزي ځکه دا مسلمانان ټول غلط نه دي غلط مسلمانان چې کوم معنا اخلي دا به ټکی چې دې کوم اخلي دا غلط آسان مثال به وایي قرآن کریم کې رب العالمین د سلیمان علیہ السلام په واقعا کې د مولا جرجک مسله ذکر کړې ده د هدهد چې سلیمان علیہ السلام د مرغو ازری واغسته پای کې مارغنو ټول مسلمانان وایي چې دا یو مرغه و لیکن یو بی ایمان منیر کافر مرتد را پاسې دو هغه دا ټول خلق غلط دي صرف زه ټیک وېما وای دا مولا جرجک دا د کلی ملک وای دا انسان او وای دا د کلی ملک دا غنو مولا خود وای دا مرغې نو دا تفسیر اوس د وکړو نو د ټول مسلمانانو هغه تفسیر غلط او صرف د دا ټیک حقیقت کې د دا غلط دي د مسلمانانو دا ټیک دا صورتونه دا حرام او ناروا دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کوم انسان چې بغیر د علم نه د قران کریم تفسیر وکړ د ځان له جهنم ټکانه جوړ کړه هغه دا قسم تفسیرونه چې تاسو کوم وو قسمونه بیان شو اوس دا قران کریم چې او تاسو کوم وایي دا قران کریم وو حروف سره الله پاک نازل کړي حدیث بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ رب العالمین دا قرآن کریم وہ حروف سر نازل کردی اغا حروف او اغا قسمون دا قرآن کریم کہ اللہ جل شانہ باغی سر دا قرآن کریم نازل کردی اغا سنگ دی نو پا یو قرآت کی با دا قرآن کریم یو لفظ مفرد راغلی په بل کې به جمع راغلی په اسمونو کې به اختلاف یو قرأت کې به ویل شي مفرد او په بل قرأت کې به ویل شي جمع لکه یو قرأت د قران کریم کې راغلی تمت کلمت ربک او په بل کې راغلی وتمت کلمات ربک دواړه ټیک دي نبی علیہ السلام فرمای الله نازل کړي په وو طریقو سره نو که کلماتو کم قرأت کې دام ټیک دي او که کلماتو دي دام ټیک دي دا غلط نه وي دویم اختلاف د قران کریم د قرأتونو په فعلونو کې اختلاف لکه یو کې راځي ربنا باعد بین اسفار یو قرأت کې راځي زموږ استاد قرأت کې داسې او په بل کې راځي ربنا باعد بین اسفار دا ټیک دي یو قرأت کې باعد او ببل قرأت کې باعد د فعلونو اختلاف دریم اختلاف د قران کریم په قرأت کې چې ذکر دي د اعراب په لحاظ سره اختلاف یو ذکر راځي لا یضار کاتب لکه زموږ استاد قران کریم قرأت کې راځي او ببل کې راځي لا یضار کاتب نو برا باندې پیش او یو کې زبر سلورم اختلاف د قران کریم په قرأتونو کې چې راځي د الفاظ په کمی زیاتی سره لکه یو قرأت کې راځي تجری من تحتها الانهار من پکشتا او ببل کې راځي تجری تحتها الانهار من پکې نشتا دواړه قرأتونه د نبی علیہ السلام نه منقول او دواړه صحیح پنځم اختلاف د قران کریم په قرأتو کې د کلمې د وړاندېوالي رستوالي سره لکه یو کې راځي وجاءت سکرۃ الحق بالموت او په بل کې راځي وجاءت سکرۃ الموت بالحق
نو یو کې حق کلمه وړاندې ده او په بل کې حق کلمه ورستو ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو په دې طریقه نقل دي دواړه قرأتونه ټیک. شپږم اختلاف د حرف په بدلېدو سره اختلاف، لکه قرآن کریم کې یو ځای کې راځي کیف ننشزها، زمونږ استادو قرأت کې ننشزها کلمه ده، او په بل قرأت کې دی کیف ننشرها. نو دا لفظ ننشزها او لفظ ننشرها دا د نبی علیہ السلام نه دواړه منقول دي، قرآن کریم دواړه دي، دواړه ټیک. اوم اختلاف د قرآن کریم په اعراب د قرآن کریم په لهجو کې اختلاف، لکه یو قرأت کې راځي والضحى واللیل اذا سجا، دا قرأت هم زمونږ دا دی، او په بل کې راځي والضحى واللیل اذا سجے، نو سجا دام ټیک، سجے دام ټیک، والضحى دام قرأت، والضحى دام قرأت. یا غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم یا علیہم، دا قرأتو کی اختلاف شتا. دا دا نبی علیہ السلام نا بدی طریقے سرا منقول دی، مسلمان بدی دوارو تٹکوئی. ذکا نبی علیہ السلام فرمائے قرآن کریم اللہ پاک عبود طریقوں سر نازل کردی دی. مشہور قرآت پر تمام دنیا کی زمان استاذ قرآن کریم جی بکمت طریقہ موجود دی امداد. بعض اوقات کے دا قاریان صاحبان قرآن کریم تلاوت کئی باغا پا بلد طریقہ بھی نچے سڑی کل ووری وہ یہ دالا سنگ سبق ہوئی آپ بل قرآت کی بھی صحیح بھی ومنگو تاسا آغا پی جنو نا نزک کل ووی چے دا ٹکوی و کل وایو چے دا خطاوی حالان کیا غہب صحیح بھی. لکہ قرآتونا قاریان صاحبان کی دی پروگرامونو کی ای پا کی دا الفاظ بدل ہوئی ناغا ٹکوی، لیکن زمونگو استاسو عادت آگے سر نبی زمونگو استاسو زکبل شارکاری دی. وہ طریقوں سرا اللہ رب العالمین قرآن کریم نازل کردی دی. اس دا دین بعد دا قرآن کریم چکم مشہور قاریان دی پا کمی طریقے سر چی دنیا کی مشہور دی، او پا قرآت کی زمان قاری چکم دی. منگ دا کم قاری پا طریقہ قرآن کریم وایو اغب انشاءاللہ ذکر کو، او دا قاری سے چکم شاگرد دی اغی تذکرم انشاءاللہ بیا اوایو. ذکر دا قرآن کریم و تاس ترا رسیدل پا دغا طریقو دی دا دین بزان خبرول واری. اللہ پاک دم و تاسو تا عمل کل توفیق راکی. الحمدللہ رب العالمین.